د اعتکاف ورځې را روانې دي، غالبا چې سبا نه بله ورځ شلمه روژه راځي او په دغه ورځ باندې د مازدیګر کې چې سړی جومات ته را داخل شي د نور پرېوتو نه مخکې او دغه 10 ورځې اعتکاف وکړي، نو دا بیا چې کوم دی د دپاره سنت طریقه ده. او په دې اعتکاف کې چې سړی ډېر عبادات وکړي، ډېر چې کوم دی نوافل وکړي، ډېر تلاوتونه وکړي، ډېر ذکرونه وکړي، ځکه چې د الله پاک په در کې پرېوتل دي. او د چا په در کې چې څوک پرېوځي چې وایي چې تر څو پورې زما مطالبه منظور شوي نی، نو زه د دې ځای نه ځم نه، ستا د در نه ځم نه، نو دا یو قسم له د الله تعالی په دربار کې پرېوتل دي او د الله په در کې پرېوتل دي. او چې د الله پاک نه په زارۍ او په منت سره وغواړې چې الله پاکه تر څو پورې دې راته معافي نه کړې، نو زه نه ځم، نو خامخا الله پاک چې کوم دی یو سخي ذات دی، او د سخي دروازه چې ټکې نو خامخا به ستا مطالبه چې کوم دی دا منظورېږي. نو د دې وجې نه د رمضان المبارک لږې ورځې پاتې دي، ډېرې ورځې تېرې شوي دي، که په دې کې مونږ ډېر زیات محنت او کوشش وکړو نو الله پاک به پې مونږ ته بخښنه را نصیب کړي. اعتکاف هم چې کوم دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت دی. په جمعات کې د اعتکاف په نیت ایسارېدو ته اعتکاف ویل کېږي. او زمونږ د احنافو په نزد باندې د اعتکاف 3 قسمونه دي. یو واجب اعتکاف دی چې څوک په ځان باندې چې کوم دی د اعتکاف کولو نظر اومني، لکه یو سړی داسې ووایي چې که چېرې زما فلان کې کار وشو نو زه به دومره ورځې اعتکاف کوم، نو چې هغه کار یې وشي نو هغه عمره ورځې اعتکاف په ده باندې لازم شو، ضروري شو او واجب شو. یا چې کوم دی په سکار باندې د شرط لګولو نه بغیر دی ووایي چې ما دومره ورځې اعتکاف په ځان باندې لازم کړو چې زه به دومره ورځې اعتکاف کوم، نو د څومره ورځو د اعتکاف نظر چې په ځان باندې منلې دی او نیت یې کړی دی د څومره ورځو د اعتکاف، نو هغې عمره ورځې اعتکاف په ده باندې لازم او واجب دی. دې ته واجب اعتکاف ویل کېږي. یو دا قسم. او دویم قسم اعتکاف هغه سنت دی چې د رمضان المبارک د میاشتې په دې آخري 10 کې او په دې آخري 10 ورځو کې کم اعتکاف کیږي، نو دا سنت اعتکاف دی. او په دې ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عادت مبارکه د اعتکاف کولو، د دې وجې نه دې اعتکاف ته سنت اعتکاف ویل کېږي. او دا د مسلمانانو دپاره سنت دی دا اعتکاف. او دا اعتکاف د روژې په 20مه ورځ او د 21مې په شپه باندې د نور پرېوتو نه مخکې جومات ته را داخلېدل، دا چې کوم دی د دې اولنی وخت دی چې دی به جومات ته په 21مه شپه باندې د مازدیګر د نور پرېوتو نه مخکې دی به چې کوم دی مازدیګر کې جمعات ته را داخلېږي د اعتکاف په نیت باندې.
نو دا سنت اعتکاف دی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د دې اعتکاف ډیر زیات اهتمام کړی دی. نو د دې وجې نه مسلمانانو ته هم چې کوم دی د دې ترغیب دی چې دا اعتکاف وکړي. او دریم اعتکاف چې کوم دی هغه نفل اعتکاف دی چې د هغې دپاره څه وخت مقرر نه دی او متعین نه دی. په هر وخت کې چې جمعات ته د اعتکاف په نیت باندې را داخلیږي نو را داخلیدی شي او د اعتکاف نیت کولی شي. او د دې دپاره دا وی هم جایز ده که یو سړی د ټول عمر د نفلی اعتکاف نیت وکړي نو دا ورله هم جایز ده. البته زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمای چې دا نفل اعتکاف د یوې ورځې نه کم جایز نه دی. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې دا نفل اعتکاف د یوې ورځې نه کم چې کم دی جایز نه دی. او د امام محمد رحمت الله علیه په نسبت باندې دا نفل اعتکاف د لږ ساعت دپاره هم جایز دی. او فتوا د امام محمد رحمت الله علیه په قول باندې د په دې ځای کې چې که یو سړی جمعات ته را داخلیږي د لږ ساعت دپاره هم او د اعتکاف نیت وکړي نو د نفلی اعتکاف ثواب چې کوم دی دا کیږي. نو د دې وجې نه زیاته مناسب دا ده چې کله هم سړی جمعات ته داخلیږي د مانځه دپاره یا د بل عبادت دپاره یا د بل څه دپاره او جمعات ته د را داخلېدو په وخت کې د اعتکاف نیت وکړي نو که دی په دې جمعات کې بیا نور عبادت کوي نو د دغه عبادت ثواب ورته هم ملاویږي او څو پورې چې دی په جمعات کې ناست دی نو د اعتکاف ثواب ورته هم ملاویږي. که دی په جمعات کې د قرآن تلاوت کوي که دی ذکر و اذکار کوي که بل یو نیک کار کوي نو د هغې ثواب ورته ځان له جدا ملاویږي او د دې نفلی اعتکاف ثواب ورته ځان له جدا چې کوم دی دا ملاویږي. د دې وجې نه مولانا زکریا رحمت الله علیه فرمایي چې زما والد محترم به کله هم جمعات ته داخلېدو نو د خیخ به د دننه کولو سره سره به چې کوم دی د اعتکاف نیت هم کو. نویت لسنت الاعتکاف ما دمت فی هذا المسجد. د اعتکاف نیت به ور سره هم کو چې تر څو پورې زه په دې جمعات کې یم نو زما د اعتکاف نیت دی. بس دا ور سره چې سړی ووایي. او کله کله به د خادمانو د تعلیم دپاره په زوره باندې هم دا نیت وي. نو دا اوس د هر مسلمان دپاره پکار دی چې جمعات ته کله هم سړی را داخلیږي نو چې د خیخ بې را دننه کولو سره